بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورانو کتونکو. زبیر خان اورکزی د سنجو ټي وي نوستل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په دې وخت زه موجود یم کوهاټ بازار کې. تاسو کتلی شئ ماشاته د 14 اګست تیاریانې شروع دي. د خلکو سره به هم خبرې کوم او چې کم دکانداران دي هغې سره به هم خبرې اترې کوم چې 14 اګست په حوالې سره دوی سوی او دومره زور سره د تیاریانې هم شروع دي او خلکو ماشاءالله ټوپیانې هم اخلي، پاکستان جنډې والا پاکستان جنډې هم اخلي. مختلف دوی خپل چې کوم جشن ازادي د هغه دوی په خپل طریقې سره منوي. د خلکو سره به خبرې کوم چې دوی حوالې سره دوی سوی. راځئ موږ سره اوسئ. قدرمنو موږ سره دکاندار ولاړ دي، سره به خبرې کوم د سمانه حوالې سره چې دوی سوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور نوم؟ عرفان. کوم ځای سره تعلق سره؟ د کوهاټ سره. کوهاټ سره. د سامان ته د 14 اګست دپاره راوړی دي او ما خلک سامان اخلي. اول څه شی اخلي؟ بس جنډې اخلي، بیجونه اخلي، دغه پلګنې اخلي، سامان اخلي او زیاته اخلي او زیات اخلي. زیاتر کم یو سامان اخلي؟ زیاتر باجې اخلي، دا شونه اخلي، بیجونه اخلي، جنډ. نو د باجې دا خلکو ته مصیبت نه جوړي؟ نو دا دغه بس خلک یې دغه کوي نه. بس نو تاسو چې نه راوړئ نو دا خو به خلکو نه اخیستو. نو بس ماشومانو ته خوشحالي کې دغه وجې نه راوړو. نه ګوره خوشحالي خو مونږ همداسې منولی شو. دا خو یو برکت والا میاشت ده، محرم الحرام میاشت دی. نو پکار ده د شان خو مو د میاشتې کې نه راوړی، نه مو خرڅولی خلکو باندې. نو دغه ټول خلک یې راوړي نو اوس مونږ هم دغه راوړلی. پکار دی رور چې دا تاسو نه خرڅولی، دا به کمپنۍ والا نه جوړولو، هغې به دلته نه راوړو. صحیح ده که نه چې کمپنۍ والا نه جوړولی نو مونږ هم نه راوړلی. هغې جوړ کړي مونږ یې راوړو، مونږ بس دغه خرڅوو. بېشکه زه تاسو باندې زه دغه نه کوم، دا خو د تاسو خپل رزق او دغه ده چې تاسو خپل رزق دپاره راوړئ. خو خیر ګوره تاسو م خپل لږ سوچ وکړئ چې دې شي نه خلکو ته ډېر زیات تکلیف جوړېږي. 14 اګست کې د خلک دا بجوي نو خلکو ته خو به ډېر زیات مشکلات وي دې باندې. صحیح ټیک شو. نو څه به کوئ؟ دا به بیا نه راوړئ؟ نه بیا راوړو. صحیح. مهرباني قدرمنو، تاسو د ځوان هلک خبرې واورېدې ماشاءالله ډېر ښه هلک دی. مونږ په دې باندې څه نه وایو چې دوی د باجې راوړې یا موږ دوی بلیم کو، خو دا صرف دوی ته دا پیغام ورکوو چې دغه شی چې کوم باجې راوړل دي دا خلکو ته ډېر زیات مصیبت هم جوړېږي او خلک دې نه ډېر زیات تنګېږي هم. وعلیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل؟ شکر الحمدلله. نوم دې څه دی؟ نوم مې خیرالله ورور. خیرالله ورور، د 14 اګست تیاریانې شروع دي، دې حوالې سره څه وایي؟ مونږ دا هغه کوو چې وروره خوشحالي ده 14 اګست دی، مونږ په دې باندې خوشحالېږو. خو زیاتره خلک دا هغه پپونګي راوړي که نه، په دې باندې دا کله خلکو تکلیف دی ورته. پهلې مبارکه میاشت ده، د محرم میاشت ده، دې ته د انسان ته تکلیف رسېږي او مریض نسخان رسېږي، هغه رسېږي. دې لپاره هغه ده چې موږ دا خواست دی چې وروره پپنګي دې بند شي او نور جشن دی او 14 اګست دی. دې لپاره موږ هغه یو، موږ خوشحالي ده، موږ پاکستان دی وروره، موږ په خوشحالي کوو، فخر کوو ده. او دا چې دا کوم شي مې تکلیف رسېږي دا موږ هغه دا خواست دی چې دا شی دې بند شي، دې کار تکلیف ده وروره. ول خیرالله دا خلک قسم خپل چې کومه جشن ازادي ده دا منوي، خو د پونکي چې دا بجوي دا خو غلط کار نه کوي. دا ډېر غلط کار دی وروره. په دې باندې اوس نه زموږ نه اول سره چې پابندي راوتلي دي، موږ دا هغه اعتراض دی چې دا شی دې بند شي. ویلې خوشحالي ده، نه څه خوشحالي مناویږي. خوشحالي خو دا چې بس د زړونو خوشحالي ده او موږ خپل پاکستان لپاره خوشحالي کوو. موږ په پکار دی چې همداسې خوشحالي وکړو. دا پابندي دې بند شي او دا په کوم دا وړکي ملکي دا ویلینګ کوي د موټر سایکل والا چې دا بند شي په هغه کې کوهاټ کې. مهرباني خوشحال اوسئ. قدرمنو یو بل ځوان موږ سره ولاړ دی د کوهاټ شهري ته، دې سره به خبرې کوم چې دوی سوی. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور نوم د څه دی؟ زما تاج محمد نوم دی. تاج محمد، تاسو د 14 اګست حوالې سره خلکو ته څه پیغام ورکوئ او چې د کمې بجې مجې غږوي یا چې د کم جنډې اخلي یا د نور داسې ټیپ میپ اخلي، په دې باندې څه وایي؟ نو جی لاول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې دومره د دغه عوامو سره دغه دی تاسو سره راوتي وئ. نو بالکل داسې خو راوړل نه دي پکار، خو بل طرف ته کو تاسو سوچ وکئ کله چې د جنډې سلامي کېږي په بارډر او په هغه باندې نو دا شی ورسره هغو سره خامخا وي. نو لکه مسله داسې ده. نو ورور بډر باندې خو مریضان وي، هلته خو مریضان نه سي، هلته خو هغه خلک چې سینسیټیو وي، لږ په طبیعت باندې صحیح وي، هغه خلک هلته سي. نو بالکل ستاسو خبره صحیح ده. لکه دلته که څوک ماشومانو الي نو هغو له یو بل له لکه غوږ کې وال نه دي پکار. لکه دا شی ښه نه دی، داسې نه وایم چې ښه شی دی، خو لکه بیا هم د دې 14 اګست په هغه سره چې کومه خبره ده نو لکه څه نه څه د دې سره لکه دا لګي
نه لږې ګوره ورور ځنه خلک داسې چې هغه د غوږونو مریضان وي ایر ټرمپ یې خراب وي او هغوی ته ډېر زیات تکلیف په دې باندې میلویږي نو دا خو دینه که ښه وی د پونکې نه چې مونږ یو ونه اخیستې وی چې عامې لګولې وی یا مې داسې یو بل څیز پاکستان دپاره کړی وی چې پاکستان دپاره م هغه قربان کړی ځکه چې مونږ پاکستان سره مینه دی نو په دې څه وایي بالکل دا خبره صحیح ده لکه ښه شی نه دی مهرباني قدرمنو دا مونږ سره راضي شو چې یاره دا ښه شی نه دی مهرباني خوشحاله اوسئ وعلیکم السلام څنګه چل الحمدلله ښه نوم د څه دی محمد ابوبکر ابوبکر کوم ځای سره تعلق سره غړی مواس خان ګړی موس خان سره ماشاءالله نو تا خو ډېر زیات ډیمبر لګولی دی د بجو والا بس هغه د لغونې مایل اوبه لګو 14 اګست او خوشحالیانې دي او جی نو دینه خلکو ته تکلیف نه میلویږي چی شي ولا د بجو نه بس دا اوس نن سبا همدا ټول لګولې دي ځکه نو خلکو ته خو نه ده پکار چې دوی واخلي دا خوشحالي دی لپاره خوشحالي وي کسانو ته ځکه هغه وایي نو خوشحالي خلک بجې خو بیا نه راوړي چې خوشحالي وي محرم الحرام دی او برکتونو میاشت دی صحیح خبره ده مونږ ته غم پکار دی په دې باندې او جی نو تا د دوره پکار خدا وی چې تا دی په ځای باندې جنډې راوړي وی بیجونه دې راوړي وی دا دوره امبار ته جوړ کړی دی جنډې و ان شاء الله مزدیګر په ټایم به رسي او نو بیا ته بجې ولې راوړي بجې بس دا لغونې پاتې دي بس دې نه بعد رور مونږ تا باندې څه دغه نه کوو چې تا باندې مونږ اعتراض وکړو د اعتراض حقدار هم یې او خیر بیا هم تا باندې اعتراض نه کوم پکار ته دا وی چې د بجې ته نه راوړی ځکه چې دینه خلکو د تکلیف وي واقعیتا تا به روزي ور باندې روانه وي تا به ماشاءالله معاشي حالات به ورسره برابر شي خو پکار دا ده چې تا دا بجې نه راوړی صحیح ده نو بیا څه وایي دې باندې بیا به بچې نه راوړی ان شاء الله بیا به ټیک شو مهرباني قدرمنو تاسو دا ځوان مونږ سره جوړ شو دکاندار دی چې زه به بیا بجې نه راوړم ځکه چې خلکو ته ډېر زیات تکلیف میلویږي دینه او بیا دپاره آینده دپاره زه به بیا جنډې راوړم بیجونه به راوړم او نور سامان به راوړم صحیح ده که نه ان شاء الله ټیک شو مهرباني خوشحاله اوسئ ورور قدرمنو تاسو د خلکو خبرې مو اورېدې او چې کوم دکانداران وو هغو خبرې هم تاسو واورېدې دکاندارانو دا خبره وکړه چې مونږ به روان کال ته دا شی نه راوړو چې کومې بجې دي او کوشش به کوم هغه شی راوړم چې هغې سره عوام ته فایده وي او پاکستان ته فایده وي او پاکستان چې کوم نوم دی هغه روښانه شي په دې باندې او عوام رد عمل هم تاسو ولیدل چې هغې دا خبره وکړه چې پکار ده د خپلې بجې د کمې دي دا د ما راوړي او دونه زیاتره خلک چې کوم دی هغه تنګېږي قدرمنو دا فیصله په تاسو باندې پرېږدم چې تاسو څه فیصله ورکړئ اجازت ورکړئ خپل خوږ میزبان زبیر خان ته د بل پروګرام پورې کیمرامین وقار بنګش سره سنجو ټي وي کوهاټ